زما شاعرۍ پسې بد مه وایه اعلان چې ماره زما شاعرۍ پسې بد مه وایه اعلان چې ماره د ستا په شان مې پنځه خوله دي نه سم شعر دی بیا خطرناک دی خطرناک دی ها بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو نن مې درته یو داسې شاعر را مخله کړی که نه خېټې به کلکې نیسئ ښه ډېر زیات خطرناک دی او نوم یې سرې پته درته شته احسان ارمان په زړه سورې دی نوم دی ښه نوم کې مسرات دی جي ده سره به نن یو مزیدار غونته پروګرام جوړو دیو پکې خسته خسته شاعري کوي او ټول پروګرام را سره وګورئ د خندانه بشنه یې انشاءالله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو څنګه علي خان جي خیر شکر دی برابر یم ته څنګه یې هلکه دا نوم دی ډېر خطرناک کیښي نو بس نوم خطرناک دی که نه خطرناک نه بیا څو ګوریم نه ځکه مې صحیح نوم دی شاعر احسان ارمان په زړه سورې غمګین صاحب د خیر آباد نه پوره داسې دی بیا ووایه ته شاعر احسان ارمان په زړه سورې غمګین صاحب د خیر آباد نه دا زما پوره نوم دی دا نوم خو یادولم ګران دی خو ځه څه چل به ورسره کوو د ملګرو ته مې یو څو شعرونه ډالۍ که یار زه به یو څو شعرونه ډالۍ کړو که نه وایي چې ژوند کې چې مستی نه وي نو څه به وي واه ژوند کې چې مستی نه وي نو څه به وي او مینه محبت چې حقیقي نه وي نو څه به وي او ما دا خو په دې ځلې ځلې خلکو کافر کړی یم دا خو په دې ځلې ځلې خلکو کافر کړی یم زړه کې چې الله نه وي نبي نه وي نو څه به وي واه یاره بهترین بیا ووایه ما مینه محبت چې حقیقي نه وي نو څه به وي او زړه کې چې الله نه وي نبي نه وي نو څه به وي او ما دا خو په دې ځلې ځلې خلکو کافر کړی یم زړه کې چې الله نه وي نبي نه وي نو څه به وي زبردست نور ورپسې ډالۍ کوي او بلو که نه ما د ژوند نه بغاوت وکړي غیرت چې سړی وکړي تباه شي د بې ننګو محبت چې سړی وکړي او ما زه احسان ارمان هم تباه کړم د ښکلو محبت چې سړی وکړي او ما د هر چا نه یې څه ناڅه خوړلي قسم دی د هر چا نه یې څه ناڅه خوړلي دي قسم دی د ښکلو خو ځانونه شرمولي دي قسم دی واه دا د چا پسې ووي دا به ښکلو پسې ووایي دا ښکلي دي جوړ سم بدې شي دا ډېر بد مې لګي ختم نه مې لګي دا راته ووایه چې استاد دې څوک دی په شاعرۍ کې خپله استاد یم خپله شاګرد یم خپله جوړم خپله لیکم یم استاد نشته شکر د خولې نه تر اسمانه پورې وختې چغې مې د خولې نه در اسمانه پورې وختې چغې مې دې خولې نه تر اسمانه پورې وختې ای زما جانانه ته چې د رقیب سره د کلې نه راووتې دا چا پسې دی وی جانان پسې ووایي او که نه ولې خطرناک و خطرناک و کاته دې روانوله خو او بل که نه ما چې ستا دې وي قسم یاره او نن خو یو تصویر را سره وباسه ستا دې وي قسم یاره نن خو یو تصویر را سره وباسه نن مې د رقیب نه ډیسیلار کیمره راوړې ده یا دا دې زموږ د کیمرې پسې وي او که نه او کیمرې پسې به ووایي مخکې وایي ما دومره ښایسته نه یې بس دومره غرور مه کوه دومره ښایسته نه یې بس دومره غرور مه کوه ستا په شانې ښکلي خو ډیران کې میلاویږي مړه واه د کباړیان یادوم ده زبردست بیا ډالۍ کوه ما دومره ښایسته نه یې او دومره غرور مه کوه دومره ښایسته نه یې او دومره غرور مه کوه ستا په شانې ښکلي خو ډیران کې میلاویږي او دا بل یو ډالۍ که نه چې جانان دی اول ما سره انصاف ته کینی جانان دی اول ما سره انصاف ته کینی بیا دې وروستو اعتکاف ته کینی او دا بل یو ته هم ډالۍ وي وایي چې لیونی کېږم چې تپوس در پسې ونه کړمه زه چېرته بهر ډالۍ نوم نه اخلمه وایي لیونی کېږم چې تپوس در پسې ونه کړمه واټسپ دې بند دی مسنجر کې دې بلاک کړی یم او چېرته عاشقي مشقي دې کړې که نه او چېرته وایم نه مړه او چېرته وایم څومره عاشقي دې کړې 22 کاله ستا عمر څومره دی ما 30 کاله خو ما نه مشر مسلمانه ما خو یې که ته وړوکې غونته هلکې نه مړه ته خو ځوان یم زړه مې مست دی که نه مستي کوم غلامي مې د جانان هم نه ده خوښه غلامي مې د جانان هم نه ده خوښه بدماشي مې د خپل پلار هم نه ده خوښه غلامي مې د جانان هم نه ده خوښه بدماشي مې د خپل پلار هم نه ده خوښه که رښتیا را باندې وایي ځان خبر کړه نوکري مې د سرکار هم نه ده خوښه زبردست
هغه په دې فیسبوک کې راځي یوټیوب باندې هغه لانجمار لاله هغه پس یو شعر وایه پیژنې بالکل یې پیژنم ووایه ورپسې ور ډالې کړه هغه د دا شعر ویم که نه زما شاعرۍ پسې بد مه وایه لانجې ماره زما شاعرۍ پسې بد مه وایه لانجې ماره د ستا په شان مې پنځه خو ولیدي نه سم ووایه سم شعر دی موږ په بیا ورپسې او ډېر خطرناک دی غواړي خطرناک دي بل ورپسې ښه غوندې وایه ښه او زما طرف دا بل شعر هم لانجې مار ته ډالۍ وایي چې دومره غرور مه کوه ښایست به دې سر وخوري دومره غرور مه کوه ښایست به دې سر وخوري د ګلونو ډېره کمه زندګي وي او بل شعر ښایسته ونه که نه وایي شعره ورېځې راغلې باران هم رالو کور مې کچرې توپان هم رالو ورېځې راغلې باران هم رالو کور مې کچرې توپان هم راغلو او ما زما د عشق ارمانونو قاتله اوس به په خوند پوه شي شاعر احسان ارمان ولاړ یار هم رالو او دا بل دي پبجي والا ډالۍ دا نوي لکان چې کوم دي دی پبجي کوي نو دا دوی ډالۍ وشي زما پبجي جانانه زما پبجي جانانه هیر به مې نه چې ستا د هیلپ اوازونه واه دا د پبجي والا لکانو پسې وي انا مې هغو ته ډالۍ هغه هیلپ مې هیلپ غواړي هغو ته مې ډالۍ دا لانجمار هغه شعر بیا ووایه کوم یو وختینې ډومبنې صحیح ورانه کوم یو او وختي دي چې ورپسې کوم ډومبنې وي هغه یو مې ستوري د اسمان د شماره ودې دي ستا خو تصویران د شماره ودې دي ستوري د اسمان د شماره ودې دي او ستا خو تصویران د شماره ودې دي مې زمړه خپل کار کوه تا هغه یاران د شماره ودې دي او مې اوس مې خو نه یې پکار ښکلي څه کم خو نه دي امیر صاحب مې اوس مې خو نه یې پکار ښکلي څه کم خو نه دي هر ځای کې سل خرڅېږي دا څه زمزم خو نه دي صحیح ده دا پرمان کسکر ځان ته یو غټ شاعر وی که نه او د هغه سره مقابله کولی شي مړه پرمان کسکر خو ما خپوت هم نه لري یار هغه څه چیزونه وایي بجلي راشي پکې به چلېږي چې بجلي نه وي پکې به نه چلېږي دا خو ټوله دنیا ته پته ده او د هغه سټایل څنګه وایي چې هغه دا سټایل کوي چې مولا تنګېږي را تنګېږي ته جام والی دی خپله نه ګوري چې خپله جام والي ملایانو پسې بدلت وایي نه هغه نو چې وایي مینې داسې لیونی که خنخو چې مینې داسې لیونی کم خنخو په لاره تلم به کاڼو ولم جوماتونه خنخو د دې خنخو څه مطلب دی په دې کې به دا یې د هغه خپل سټایل یار ځان یې شرمولی دی واو وایي ظالم اور دی راباندې بلکو خنخو ظالم اور دی راباندې بلکو خنخو هغه ته شعرونه وایي ته به دا څه وایي او مخکې به بیا بل غول وخوري سړی ورته حیران دی دا څه وایي هغه موږ د شاعران یې وشرمول په پاکستان کې او که نه موږ شاعران زمیر خان زمیر ته منیر بوریدي صاحب د دې نوم یې وشرمو چې موږ شعري ما ولې غټ په شاعر احسان ارمان صاحب نوم یې وشرمو خو د بیخو به شي مړه او دا زلمی درته څنګه ښکاري زلمی خو ښه شاعر دی خو هغه اوس اخري کې بکواس شروع کړی دا اوس شاعري چې کوم دی اورې کله چې هغه دغه شعرونه وایي چې هغه یو شعر دی هغه دغه والا چې ویلو چې وایي چې لالا خو دغه جیرې مې خوښه ده که هغه شعر اورېدلی نه وایي په مخ باندې زه خلاو هغه یو شعر پردو لکه تر سلو عزت بیزت هغه کوي نو دا شاعري خوند کوي شاعري کوئ ویډیوګانې کوئ خپلې کوئ یو خلک خوشحالوئ خلکو ته ګپ شپ لګوئ څه بله خبره نشته چې ته یو بل مسلمان د خپل کور کې توسري هر څه لري چې یو بل هغې عزت ته خیانت یو ته بېغیرته شوې که نه ماشاءالله شاعري دې خو ډېره زبردسته ده حقیقت دا دی حقیقت ته پکې پټ کړي اشاره ورکې ګپ شپ کې اړی که نه شاعري دي نو زما خو ډېره زیاته خوښه شوه که داسې درته نور ملګري راځي در سره ویډیوګانې کوي نو چا سره ویډیوګانې به کوې که نه نو هغو طرف ته ما دا خواهش ہے ہم کوئی غلام ہے جو آپ کہیں گے ہم کر لیں ایبسلیوٹلی ناٹ دا چا پسې دي وویل دا چې څوک بیا راځي که نه هغو ته دا څوک چې بې تپوس راځي چې هم کوئی غلام ہے جو آپ کہیں گے ہم کر لیں ایبسلیوٹلی ناٹ ویډیو څه نه کوم احسان ارمان صاحب ستاسو ویډیوګانې ما ډېرې زیاتې کتلي دي په هغې کې په کمنټس کې ډېر زیات درته خلک کنځل کوي دا ولې یار تا کې داسې څه غلطیانې ګوره چې څوک کنځلې کوي هغې ځان ته کنځلې کوي او نه کمنټ یې زه ګورم او نه پړاوم او چې ما څومره ویډیوګانې کړي ما د کمنټ یې نه چاته ریپلی ورکړی نه یې ګورم هر سړی به خپل سپي په شانې به غږېږي ټمېږي زه خو کمنټ وروره نه ګورم زه ویور ګورم اورې شیر ګورم لایک ګورم چې
چې یو سړیتوب کمنټ وي نو سړی پړاو کې چې کنسل منځل کې نو چا ریپلی نه ګورم او خپلې مور خور ته کوي یا وي که مور خور کنځلې کوي یا بل څه کنځلې کوي خپل ځان ته کنځلې کوي نه دا خلک کوی دی په شاعرۍ کې کنځلې کوي که نه ګوره ما شاعرۍ کې هېڅ کنځله نشته که چاته مې کړي که نه نو زه خلکو ته نه کوم اورې ما خلکو څه ګاډي زه خپله شاعري کوم په چا بل لګي ویډیو سکپ کې بل څه وګورئ کنځله څه ضرورت دی نه ګورئ مه ګورئ خو کنځلې خو ښه کار هم نه دی که نه نو ما چاته کنځل کړي ما خو کنځلې زه خپله شاعري کوم نه هغه ویډیو کې د کنځل پر کوم یو د جاپ ګوره هغه چې ما کوم شعر ویلی که نه نو هغه خو ما خپل رقیبان چې کوم ملګري ما کوم خلاف ما خلکو سره کار نشته زما دوه درې کسان دي خلاف ما هغو ته ډالۍ کړي دي ما هغو پسې ویلي دي زما نورو خلکو سره ما هېڅ کار نشته ټول زما وروڼه بایګان دي ما هغو سره کار نشته دا کوم زما خلاف ځینې خلک ته پېژني او کمنټ کنځلې کوي هغو سره ما هېڅ کار نشته زه رونو تاسو دا فرمان صاحب دا خشته احسان ارمان صاحب احسان ارمان صاحب نوم د داسې ګران دی ماشاءالله تاسو د احسان ارمان صاحب د مزیدار شاعري واورېده دی سره څه داسې خبرې وکړې چې د ده په زړه باندې کوم ارمانو خلکو به کمنټو کې کنځلې کولې هغې خبره هم حقیقت راښکاره شو وایي چې زه عوامو ته کنځل نه کوم عام چا سره زما څه کار نشته دا خو یو څو کسان دي زما خلاف دي هغوی ته په هغه شاعرۍ کې زه کنځل وکړم خو کنځل ښه کار نه دی په خپله یې مو وویل نو وروڼو دې سره ستاسو ورور احتشام الحق تاسو نه اجازت غواړي د الله په امان